بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا السلطان الغادي والمن الكبيس الوجه الكريم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة عافي من الفوس الجل وأعين الإنس وكل ذنوب تبادل وترتئ ذنوب ولا وكمل نور کافر دي دې دې کیف راځي د چې د خپل چله کړي د چله کړي زه چې د مرګره هم سره د دې لپاره رانه درنیم سو کافر دي د پکو کې درنیم سو کافر دي او ګرد پازا وي څو اره پکای زمون چې مرګ چا شوري نه وي بنديان کړي دي خو هوا سم نه پیرسي اوس وزره نه دي ډیر پازا خزت نتوجه بچودم نتوجه چیکن کاروبار هم چیزی بام کرده ورکی کافر دی دغ چلی کړي پیریانو ولا چلی کړي عقد زمون خپل ورته راغلی ته د شپې راغلی مو خپل ته مزه یو کس مسلمان ته مسلمان زه مسلمان دغه تکلیف څوک ورکوي دغه د کافرو باچا دراله زه کافر یم ته کافر یې څومره ولکه پروډوم ته د مرګري ته تر غلې ویلو څه ویلو ولې د تر علي تاتي ولې چورته کافر دي ته د سره څومره وخت نه ډېر لسکاله کېږي چې د سره یې څو کسان یې تاسو څو کسان یو چیز غنې کا 3.5 تاسو عمر څومره دی ما ولا سوا کال دی ولا سوا نوم د څه دی نوم می خان شاه دی خان شاه خو مسلمان نوم دی ته خو چې زه کافر یم او زه یم کافر خو زه ملا د ثوابۍ کې د چېرته د یو ځای کې د خو هغه ته دی تللی و تاته یو ځل راغلی و هلته برته روژه کې راغلی و برته تللی و خو د څو اراده کړې زده ولاړ ارادې پرې ته دروغ څه وکړه ته خانشاه نوم د تا څنګه کېدی شي خانشاه خو مسلمان دی مسلمان یې کړم هغه زه خو مسلمان ته خو چې اوس هم کافر یم زه خو اوس مسلمان شوم خو زه کافرې ولې نوم دې شو چې ته کافر یې هغه نوم دې څه شو هغه نوم چې ته کافر یې هغه نوم دې څه چې کله کافر ته نوم څه شو وانو سرکوزی و سرکوزی سر د غوچا او تاسو دغه څه تکلیف ورکوي د دې نفس بواسیرو تکلیف ټول کور ته ورچولې بواسیرو نور نه مې بند کړي کار ته یو نه پریدم زما چې څه ته بند کړي زړه نه مې بند کړي یو کار ته نه پریدم او غونډه ویده د سترګې پټې دي او دا چې څنګه غونډه لاړ شي درې وړونه د لاس در نه زیات نشي پیدا کاغه چې دا رايو بس په دې امور د مونږ په هغه باندې زور واچوو بیا ډاکټران لزغلی هغه په دې وبځي کور کې دا اوس هم پیسې نه وي دا اوس ته کله مسلمان شوی زه دا یو ته کېږي 10,000 روپۍ او ورور یې راوړې هغه خواته ولاړې ولګېدلې کباړ تور هغه اوس رالې 15,000 روپۍ د ځان له راواخیستلې ته ډېر تاته زور خو مونږ یې نه پرېږدو چې حاجي صاحب له لاړ شم او زه د دا یو پیرې نه پرېږدم د سره ډېره مرسته کوي که نه دا مختې وژو جومات کې زه د خلکو غوښې ته پرې کوم خو چې مسلمان سم اوس زه دا کار نه کوم اوس دا یو هفته کې درته ډېر تکلیف ورکړی که نه یو هفته کې دا یو هفته کېږي جومات ته د خپل لمونځ کې خو مونږ کار نه دی ورسره درلښتلی لاړ حاجي صاحب بیا به راشي يا رشا شكرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بند کو سترګې نه تلې بدن کې تو کوته بیا زور بدن کله ها جی سر خپل مرګرو راستو هغه ته راو غواړه هغه پیران زیات دي
نه یې زیات زه د ملګری ما وس نه پرې سیور ما درته راویستې هغوی سره وغوړه غونډه بندیان که چې یو درنه خلاص نه شي دي وکورې غونډه ته د په بدن کې چلېږي خنزیره وتوانه دا کافرانو دا ورته تکلیف ورکوي ته د بدن کې بیا ګرځې را ګرځې څه د بدن کې زه نه ګرځم صرف دې لپاره چې تا پوه کړم دې هر ځای تللی سمې سر نه پوه کوي سمې سر نه خلاصېږي کافران داسې راسي حاضر چې دوه خبرې کې ګوی تختې نور نه پرې پوهېږي زما په خبره عمل نه کوي څوک یې نه کوي پې دا ملایان چې کوم ځینې ورشي نور خو زه دې دپاره راغلم چې تا پوه کړم نور زه کار نه ورسم دا خو زما پوخ ملګری دی دا زه سره 15 کاله کېږي چې ورسره ها ته ورسره 15 کاله وشول 15 کاله کې تو دغه څه مدد کړی ما د سره داسې مدد کړی دی چې موږ د شپې دی را روان و غره کې وو لاره ترې ورکه شوې هلته د 12 سال غره کې لاره ترې ورکه شوه زه ورسره دا وویلې چې یا الله ما نه لاره ورکه ده په دې توره شپه پر کومه لاړ شم نابلده وو نو بیا موږ ورته رالو باره مې ورته ویلې چې د الله په مدد خو زه به ستا سره ملګری چې ما مخکې روشنایي ورته بله کړه 2 ګنټې مزل و په کلي و په ځنګلو کې مې راویسته کور له مې راویسته بیا د ماته وویله چې زه کښېنم 10 دن باره ما ورته چې کښېنه 10 دن زه ورسره ملګری شوم دې مخکې کور کې ډېرې لانجې ورور یو ورندار و دا 10 دن بعد پیریان پر راله 10,000 روپۍ یو ملا ترې واخیستل پیدا ونه له هغه ماتې پسې واخیستل په هغو مې زور رسېده خو لیکن دا چې د ډېر په عذاب ده پلار دې م ته د ورکشار ته بل ملا ته خو دغه چې کوم ځینې مخکې راغله دغه سرکوزان دي دغه صرف ګیر که خپل ها او ټوپونه ما وتلي نه یو بدن کې نه یو وتلي بدن کې موجود یو سمون کې تاسو اوس دا پرېږدئ تاسو دا پرېږدو چې کافر شوی مسلمان شوی مې دې پرېږدم ستا سره پاتې او که دوکه دې کړې وه بیا دوکه مې وکړه په هغه ورځ مې بیا مړ کړه بیا خبره ته سوال نه کېږي نه تو هماغه کافر یې زه هماغه کافر یم مسلمان شوی مسلمان یې او که بیا دغه جینکۍ دی د سره دی چې کله کار لځي هغه ډېرې په عذابوي ډېرې تنګې شپه کې ځانونه ورښیي بدکار یې وکړه دی ځان دې پټوي دی 4 کور وایي چې کرسي وایي بیا لږ زور باندې برای وړ مشپه دی قرآن تلاوت نه پرېږدي د شپې کښېني 2 بجې سبق وایي نو بس یې نه پرېږدي هغه زور باندې کوي او که تاسو موږ سره دوکه وکړه بیا ستا سره پاتېږو سره کوم هغه 2 ښځې چې دی هغه څه چل په کوي بیا که د هغو اختیار ته نه لرم موږ څومره چې 300 دانې غونډه درته راځو هغه څومره چې دي ګرته راځو ستا سره او که دا ما بیا وروختو دا ویډیو به ما سره وي او بیا دا وي چې ما له تکلیف دی بیا راګي غوړه کول تکلیف دی بیا وسوسه اجازه مو د وسوسه ته دروغجن یې که نه ته پرک کې خو دې ټوپ ووغه چې دغه لار ووتو ته دوکې کوې ته عاملن دوکه کوې دمګرن دوکه کوې دان دوکه کوې ته خو موږ سره دوکه نه شي کوې دا رګ چې نیول شوی وي که نه پیری یو طرف ته هم نه شي وتی ته ټوپ ووهې چاله دغه پیریان خو ووتل ته لاړو ته به موږ سره دغسې دوکې کوې بیا حاجي صاحب دا هر یوه کار نه دی دا چې چا د خدای ورکوي هغه کولی شي په چا کې چې کرامات دي دا هر یوه کار نه دی چې کیني بس چوفو چوفو وځو داسې سوچ دا د ګپ کار نه دی درواغو کار نه دی دغه کار کوي چې الله ستا سره امداد کړی خو به دغسې ځن تاسو دومره ښه خلک یې زه تاسو ته سزا هم نه ورکوم په اخلاقو باندې زه تاسو ته شکست ورکوم اخلاقو کې م راولم تاسو دا امیر صاحب پرې دینداره سړی دی مونځ اودس وکړي تلاوت وکړي غریب سړی دی چې خپله حلاله روزي وګټي نور تکلیف ما ورکو یو چانس در کوم درته او که په چانس کې تاسو دوکه کړی وو بیا بیا زه ظلم کوم سمه صحیح شو غونډه به د کور نه راولم غونډ به راولې ټول راوله اوس یې راوله اوس ټول حاضر کړه ته سترګې بندې کړه سترګې بندې کړه هم زه تا ته هېڅ نه وزم مه تختم مه زور ورته بدن کې ښه اخلاق وله خبره سره کوم نه در سره جنګ کوم نه در سره جګړې کوم ټول را حاضر کړو راوله ټول دلته ایثار شو چې ټول نه زه واده واخلم ټول مسلمانان کوم ما سره به دلته پاتې شو ټول تعداد سره له خپل کسب څه ولګه ټول تعداد سره را حاضر کړه راولو له ټول را حاضر کړو ټول ټټ 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 الله چغون خاندان ماته حاضر کوم ګرد راولو و د یو پاته ده ایوم راوله شاباله الله په حکم سره یې راولله رالی ته یې مشر یې زه یم مشر تا خبره مني دا ټول ګرد یې مني ګرده زما د کنټرول نه لاندې دي
کنټرول نه لاندې چې ته په اسلام کې داخل شې د نور اسلام منی پښتنه دوکه چې تاسو اسلام کې داخلي وګ زور در باندې نشته په خپل خواخه د خپل مسلمانان کړي جماعت کې ورسره کېنی خبرې کوي خو کول ما موږ نه کول هغه موږ مشران او کشران صدیق دنه د مسلمانان کړي دي نور نه دي شي ټول مسلمانېګو ټول څوک اسایو ټول وسو کسان ټول کلمه یو ټول کلمه وایو تزرنه وایو په تیز اواز سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ټول هغه ته چې تاسو وایو اعوذ بالله چې سادي ورته د تکلیف غونډه ختم کو د فور د ختم تاسو ایمان نور د خپل ختمي کې تاسو دلته پاتې شو خو بس تکلیف ختم شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ټول ایمان وروړو آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت مونږ وعده کوو د کلمې سره قسم خورو د امیر صاحب او د کور والا ته بیا مونږ هیڅ قسمه ضرر نه رسو مونږ حاجي صاحب سره وعده وکړه په اسلام کې داخل شو که دوکام کړی و مونږ لعنتی شو په دنیا او آخرت کې هم دلته بیساری وعده شوه سچه وعده دوکه خو نشته نه دوکه نشته راکړه وعده لاس زیرو وزو ته اوس وته واچو وزو شاب دلته ما مدرسه او د مدرسې ته ټول داخل شي ټول لوش ته موزه زور سره څنګه ده سردار ولی څنګه مې وښته وخت نه مچو سرکوزه خو نه ها سرکوزه خو نه سرکوزه څه وی سرکوزه زنګلو کې چې ګرځي خوږي زنګلو چې ګرځي خامہ ده نه پیژندل د سرکوزه څه زه ټیک شو